السلام علیکم. ملګری ته دا رکچه چل څنګه دی ګزاره مزاره په کېږي که نه په کېږي خپل حال ووایه د ګرانۍ په واره سره. السلام علیکم ورور، ستړي مه شئ، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ کور ودان ستي د ګود ورور خبره دی شي د ورور د نن سبا و ګرانۍ ته چې سړی وګوري په زو خدای که په د رخشه کې موږ خالي د وچ وړه نه د کور د دا نو سړولی. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو، موږ حکومت ته دا وایو چې وروره موږ ته ارزاني جوړه کړه، موږ ته قراري راوله، موږ ته امن جوړ کړه. دا څنګه ملک دی، دا څنګه حساب دی، دا څنګه کتاب دی؟ زه خو بار بار دا خواست کوم، دا دعا کوم چې الله پاک دې وکړي چې د پاکستان زموږ د عملو سره که به په موږ کې خراب عملونه یا خراب کسان د دې سره دې الله پاک اسمان ته وخېږي چې په دا بله خوا راواوړي راایلاسي د دې دنیا د ګرمو د جنجال له ځان خلاص کړو. یا دې الله پاک وکړي چې موږ ته سم د خپل ملک را جوړ سي، سم ازادي راکړي، د سم ژوند راته جوړ. موږ د خپل ژوند اوس دونې بېزار یو. ته په خدای باور وکړه چې ما ته مرګ راواوله قسم په والله چې ما ځان ته رسولی ولی، نو خو د الله پاک بېر هم راسره د مرګ نه راته روا کېږي. که مرګ روا کېدلی قسم په خدای د دغه ګرانیو د دا نفس تنګیو د دا ژوند ما اوس قبول کړی وی. نو زه خواست دا کوم د پاکستان د غټو مشران څخه پر کوم غټ ودو چې ناست دي، خاص کر د پښتانه د سیمې دپاره دا خواست کوم چې ورور زموږ سره تعاون وکړي، زموږ سره کومک وکړي. دا ظلم، دا زیاتوب، دا ناجایز پرېږدي، زموږ سره یې مه کوئ ورور. دا د عمران خان حکومت و هغه ویلې چې دا ګرانۍ راوځي، دا بل حکومت سره هغه خو تر هغه زیاتې ګرانۍ راوځي. خبره ده شی د زما وروره پاکستان چې خدای پاک جوړ کړی دی ګس سره د ګرانۍ خلاص سوی نه دی. زه دا وایم چې دا نه د عمران خان قصور دی نه د بل چا قصور دی. زه دا وایم چې دا خاص کر د حکومت خپل قصور دی. خاص کر حکومت چې کوم سرکاري غټ ادارې دي، غټ خلک دي، دا ټول دروغ وایي، دا ټول دروغجنان دي، دا ټول دوکه‌باز انسانان دي. زه دا وایم چې وروره زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره تعاون وکړي، موږ ته ارزاني جوړه کړي. ته اوس زموږ و ښار له راسه په یوه دوکان کې وروره وړه په 3000 روپۍ در بیه کړي، په بل کې په 3500 روپۍ دي. حکومت نشته چې ورسي یا دلایل ورسره وایي یا یې چاپه پر ووایي یا ورسي دا خبر ورسره وکړي چې دا ته ولې دا رقم کوې. موږ دا خواست کوو چې وروره زموږ سره تعاون وکړي. زموږ خاص کر پښتانه سیمه د ضلع کلا عبدالله د چمن ډېر پسمانده علاقه ده، ډېر پاته خلک یو. موږ دا خواست کوو چې زموږ سره کومک وکړي، تعاون وکړي.